ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی ما خبره ترې کوو په تعلیم باندې او تعلیم بیا په تنګي تحصیل کې چې نن سبا برانډ سکولونه هم راغلي دي او په دغه کې د ایجوکیټرز سکول تنګي کیمپس هم دی. تاسو زما شاته دا ویډیوګانې ګورئ، په دغه کې ماشومان چې کوم دی تر 1.5 سلو پورې په یو کال کې داخله اخیستې ده. یقینا پیس چې کوم دی نو هغه د دغه نورو سکولونو په نسبت باندې زیات دی، خو په دغه سکول کې اعلی کوالیفاید اساتذه میل فیمیل. بیا خالد باچا او زاهد باچا دا د تنګي د خلکو دپاره یو ډېر لوی کوشش کړی دی، یو ډېره لویه خصه یې کړې ده او د تنګي هغې خلکو ته سرمایه کارو ته هم یو میسج ورکړی دی چې ما دا تعلیمي اداره ویستله، تاسو کالج هم ویستی شئ یا تاسو بله تعلیمي اداره هم ویستی شئ یا دغه ځای کې د پلور میل ضرورت دی دا هم ویستی شئ یا بس دلته کې سرمایه کاري کولی شئ. یقینا چې خالد باچا یا زاهد باچا ته د ګټې د پیسو هیڅ ضرورت نشته، الله پاک ول ډېره تیره ورکړې ده، خو یو داسې برانډ تنګي تحصیل ته روړل او په ډېره لږه موده کې په دغه کې دغه ماشومانو داخله اخیستل او بیا د دغه ماشومانو تربیت پوهه هغه د ستایلو ده. موږ دغه تقریب وکړه، انجوای هم که او بیا هم د دغه وړو تنکو ماشومانو دغه ټیلنټ وکړه. نو په دغه ټیلنټ باندې موږ دغه سټاف ته ستاینه کوو، خو سټیج ته یو ماشوم راځي هغه تقریر کوي یا نعت وایي یا تلاوت کوي یا څه بله ټیبلو وړاندې کوي، نو په دې شاته د دغه استادانو یو ډېر زیات خدمات وي. هر سړی دې سوچ وکړي چې ستا کور کې ماشوم د هغه تربیت ته څومره وخت کې کوې، څنګه یې کوې او هغه ته سټیج ته څنګه جوړې، نو ډېره ګرانه ده. او نن سبا خو ډېر کم والدین دي چې هغه د بچو پوښتنه کوي یا خیال ساتي او د هغې وجه دا ده چې ګراني دومره زیاته شوې ده چې پلار سحر وځي نو ماښام ستړی ستومانه راشي، نو د بچو نه نن سبا ډېر والدین هغه ناخبره وي. بیا په مور باندې ډېره ذمواري راځي د بچو، خو د مور په کور کې نور هم ډېر زیات کار وي. نو په داسې حالاتو کې د استادانو خواري چې کومه ده دا یو ډېر ایکسټرا برډن راغلی دی په دغه استادانو باندې او په کار ده چې دغه استادان چې دغه 6 ګنټې یا 7 ګنټې ورسره ماشومان وي نو چې تربیت اخلاق په دې باندې هم کار کوي. نو په دې عقله باندې د ایجوکیټر سکول تنګي کیمپس کې چې په ماشومانو باندې کم کار کیږي یعنی انسانان جوړوي، نو دا منګه ستاینه کوو او ما ضروري غوښتل چې څو خبرې په دغه کیمپس باندې وکړم چې یو داسې برانډ تنګي ته خو هم رالو او په یو ډېر وسیع رغبه کې دغه سکول دی، په مین روډ باندې دی، راتلونکي وخت کې دغلته کالج هم راځي، راتلونکي وخت کې ګاډي به راځي، شمالي اشنغر نه هم ډېر خلک افر کوي ماشومان چې یاره په دغه سکول کې داخل شي. نو لا د ګاډو سیسټم نشته دی، زاهد باچا خالد باچا دا خبره هم کوي چې یاره د ګاډو سیسټم به کوو. بل په ټول پاکستان کې د ایجوکیټر سکول سیسټم چې کوم دی نو دا یو انوکا او یو مقبول تعلیمي اداره حسابیږي. نو بیا زموږ د تنګي او پسمانده شانتې سیمه کې داسې یو کاوش په دې باندې موږ دغه انتظامیې ته خراج تحسین پیش کړو چې هغوی یو ډېر ښه کوشش وکړو چې دغه سکول یې قایم کړی دی او بیا په لږه موده کې پکې ماشومانو داخلي اخیستي دي ډېرو او بیا دغه ماشومانو چې په کوم انداز کې تربیت او یا د هغوی کوم ټیلنټ دی هغه موږ د دغه ټیبلو او د تقاریرو په شکل کې وکته، بیا هغې کې انعامات هم ورکړی شو او باقاعده ایوارډونه ورکړی شو، تمغې ورکړې ورته واچولې شوې. نو د دې ماشومانو یو ډېره لویه حوصله افزایي وشوله. بیا والدین راغلو او ټول د دغه سکول د انتظامیې نه د سټاف نه چې کوم دی مطمئن یو. نو خو تاسو هم چې خپل بچي داخلوئ او په یو ښه برانډ کې داخلوئ نو په تنګي تحصیل کې اوس د ایجوکیټر سکول تنګي کیمپس هغې بالکل پرانیسته شوې ده. تاسو ته دې پته وي خپل بچي چې کوم دی په دغه کې شامل داخلولی شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.